السلام علیکم قدرمنو. دا لاندې ویني دا د پی ټی آی چیرمن عمران خان دی. د عمران خان نن په جیل کې 3 کاله پراسوله. عمران خان په 2023 کال کې د اگست پر 5 تاریخ یعنی په نن ورځ باندې د توشخانه کیس پر بنیاد باندې و جیل ته ورواچول سولو چې نن 5 اگست د دونن 3 کاله پر کېدونکي دي. د عمران خان پر اړه باندې دا ول کېدل چې د نشې کوونکي دي کوونکي والا دي نشې کوونکي والا دي. دی په جیل کې د 10 شپې د 6 شپې زیاتې نشي تېرولی. ژر به ماته راوي. کم چې زموږ شرطونه دي هغه به ومني. حکومت دا ویله خو 3 کاله تېر سوله در ننه پورې دا نه دي ویلې لکه دا نورو پارټیانو لیډرانو چې جیل ته به ور واچوله ډیل به وکړي سودا به وکړله کوم به په لږ څه خرڅ کړي بار ملک له به د خپل مفادات پر بنیاد باندې وځخستله چې زه ناجوړه یم زما په بدن کې د زړه د اعصابو یا نور داسې ناروغي لرم ناجوړي لرم د هغې علاج دپاره زه بار ملک له ځمه نو بیا سودا وکړله وبې ځخستلم. لیکن عمران خان د خپل عملي اقدام پر بنیاد باندې د خپل عمل پر بنیاد باندې و قوم ته دا ور ثابته کړله چې زه د قوم سره نیک نیت یم د اخلاص پر بنیاد باندې زه سره ولاړ یم. نن 3 کاله هم پراسوله نه یو سودا وکړله او نه یو داسې بهانه وکړله چې زه په بدن کې پلانکي ناروغي لرم ځمه ډاکټر له یا هسپتال له ځم یا بارمول له د خپل علاج دپاره ځم چې خپل قوم خرڅ کړي سودا وکړي ولاړ سم. نن د دو په جیل کې 3 کاله پراسوله داسې هېڅ خبره نه ده کړې چې یا زه ناجوړه یم یا په بدن کې پلانکي ناروغي لرم یا پلانکی تکلیف لرم ما هسپتاله بوځي یا ما بارموټ له واستوي زما علاج وسي یا در ننه پورې هېڅ هم نه دي ویلې د قوم دپاره د ملک دپاره د خپل ولس دپاره په نیک نیتي په اخلاص باندې نن یې په جیل کې 3 کاله پراسوله چې ما ورته هېڅ اواز هم نه دی اورېدلی داسې شکایت هم نه دی اورېدلی چې د وایي زه د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یم یا ګرمي ده یا یخ دی یا هسپتاله ځم یا ډاکټر ما له راوي زما علاج وکړي. د جیل ته د تګه څه مخکې دوی یوه آخري خبره کړې وله چې زما د قومه څخه ډېره لوی ګیله ده ډېر سست دی او ډېر ناوخته راپورته کېږي راویښېږي. همدا وجه ده چې دی په جیل کې ناست دی قوم د دو دپاره اواز نه کوي پورته ځکه قوم کې وفا نشته. په دو کې وفا شته چې 3 کاله کېږي د دې دپاره جیل وړي خو هېڅ غږ یې نه دی کړی د ځان هېڅ شکایت یې نه دی کړی نه د سهولیت په اړه باندې نه د ډاکټري په اړه باندې نه د هسپتال په اړه باندې نه یو داسې سودا یې وکړله چې بار ملک له ځان وکاږي ولاړ شي وځغلېږي لکه دا نور لیډرانو چې په خپل تېر وخت کې دغه چمونه کړي دي چې تاریخ یې زموږ ته یوه مخ ته پروت دی. پر دغه استقامت باندې عمران خان ته آفرین وایو چې تر اوسه پورې په جیل کې د قوم دپاره ناست دی. داسې هېڅ چې کوم هغه د نشې په اړه باندې پر دو باندې الزامونه وله چې دی نشه کوي 6 شپې به نه کې تېرې بیا به راوځي د حکومت سره به یو سودا وکړي په مخه به یې ښه سي. نه تر اوسه پورې د خپل قوم دپاره په جیل کې ناست دی په خاموشي باندې ناست دی داسې هېڅ یو شکایت یې نه دی کړی. پر دې باندې موږ آفرین ورته وایو. نن د دو 3 کاله پره کېږي چې دی یې په جیل کې کښېنولی دی 2023 پر 5 اګست باندې دی نیولی دی نن 2026 چې 5 اګست دی د دو په جیل کې 3 کاله پراسوله.